بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم دا آیت کریمه وی خدا فا فزبر سره لقد جاءكم رسول من انفسكم چې دا ترجمه دا جوړیږي چې یقینا تاسو پیغمبر چې کوم دی نو هغه راغلی دی په تاسو کې د ټولو نه اشرف افضل او د پاک خاندان نبی صلی الله علیه وسلم بیا فرمایل چې بهشکه د پتا سو ټولو کې د زیات عزتمن د زیات پاک دامن او د زیات شریف خاندان نه هغه راغلی زما نسب پتا سو ټولو کې زما حسب پتا سو ټولو کې چوت او بیا فرمایل چې د آدم علیه السلام پوری زما په خاندان کې زما په حسب نسب کې زما د پلار نواله د آدم علیه السلام پوری څومره زما نیکونه راغلي دي هغه ټولو کې ټوله په ټوله نکاح وه زما آبا و اجداد ټول پاک دامن زما امهات او جدات هم ټول پاک دامن دا د نبی علیه السلام د نسب هغه پاکوالی دی څنګه چې الله جل شانه نبی علیه السلام د ذات په اعتبار سره مصطفی او مجتبی هغه چناو کړو دغه رنګ د نبی علیه السلام نسب هم الله جل شانه په ټولو انصابو کې چناو کړی دی خوښ کړی دی عزتمندو موږ تاسو د نبی علیه السلام نسب زده کړو خپلو بچو ته ووایو خپلو بچو ته وښایو ځکه دا ضروري چې دا د ایمان نښه ده قیصر د روم بادشاه چې کوم دی د ابو سفیان نه تپوس وکړو د نبی علیه السلام د نسب باره کې نو څه ورته وي کیف نسبه فیکم د هغه نسب په تاسو کې څنګه دی ابو سفیان ورته په جواب کوي هو فینا ذو نسب هغه په مونږ کې ډېر لوی اوچت نسب والا دی نو قیصر روم ورته وی چې دا د نبوت یو لوی علامت دی چې نبی د یو ډیر لوی خاندان نه راځي نو د نبی علیه السلام چې کوم د پلار طرف ته نسب دی او په کوم باندې چې د مورخینو اتفاق دی هغه د تاسو سره لږ ذکر کوم باقي ما ته ټول یاد نه دی د عالم علیه السلام پورې څومره چې راته یاد دی هغه د تاسو سره ذکر کوم هغه دا دی محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن نذر بن كنانة بن خزيمة بن مدرك بن إلياس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان دا نبی علیہ السلام د پلار د طرف نه نسب دی دې ځای پورې د مورخینو اتفاق دی او د دې ځای نواله تر اسماعیل علیه السلام پورې بیا څوک 30 پوښته ذکر کوي او څوک 40 پوښته ذکر کوي بهرحال د هغې نه اخوا چې کوم دي نو هغه هم ټول په ټوله پاک دامن دي دغه رنګې د نبی علیه السلام د مور نسب هم هغه درې څلور پوښته پس بیا ټول یو ځای کېږي هغه دا دی چې محمد ابن آمنه بنت وهب بن عبد مناف بن زهره بن کلاب بیا د کلاب باندې د نبی علیه السلام د پلار نسب او د مور نسب دا ټول بیا مخکې ټول یو شان دي دا د نبی علیه السلام هغه سلسله نسب دی نو موږ له پکار دي چې دا موږ یاد کړو دې نه ځان خبر کړو